په کامل مؤمن کې بخل او بد اخلاقی نه جمع کیږي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو صفتونه په کامل مؤمن کې نه جمع کیږي، البخل وسوء الخلق، یو بخل شومتیا او دویم بد اخلاقی. یعنی د کامل مؤمن سره دا مناسب نه دي چې دا دو صفتونه پکې جمع شي، بخیلتوب او بد اخلاقی دا په مؤمن کې نه جمع کیږي. په مؤمن کې دا صفات نشي راتلی. پچا کې چې خوش اخلاقی پیدا شي نو پوه شي چې دا سړی کامل مؤمن دی، منافق نه دی، ځکه په منافق کې خوش اخلاقی دا صفت پکې نه پیدا کیږي. بلکې امام غزالی رحمه الله هغه فرمایي وی خوش اخلاقی ایمان دی او بد اخلاقی دا منافقت دی. خوش اخلاق انسان به د قیامت په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر محبوب او نږدې به ورته مقرب به ورته، او بد اخلاق انسان به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر مبغوز او د دوی نه به ډیر لري وي. بد اخلاقی دا ډیر زیاته بدترین بیماری د عزتمندو. احنف ابن قیس رحمه الله فرمای خپل ملګرو ته یو ځل ویلي وی آیا زه تاسو ته بدترین بیماری اوخم؟ هغوی ورته وویل چې او حضرت اوښیه. نو ده ورته وویل چې الخلق الدني واللسان البذي، بیکاره اخلاق او فحش ویونکې ژبه دا بدترین بیماری ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام بچې په دعا کې د کومو شیزونو نه پناه غوښته، په هغې کې بد اخلاقي هم وه. یو دعا د هغوی نه دام نقل ده اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ای الله زه پناه غواړم په تا سره د حق د مخالفت نه، د منافقت نه او د بد اخلاقۍ نه. بد اخلاقي بدترین بیماری ده. په احادیث مبارکو کې دام ذکر دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مانځه د تکبیر تحریمه نه پس چې کومې دعاګانې غوښتې په هغې کې وی د خوش اخلاقۍ دعا او د بد اخلاقۍ نه د بچېدو دعا هم وه. بعضې علما کرامو د بد اخلاقه سړي ډېر علامات ذکر کړي دي. کمې د څو نښې دي، څه علامات دي چې دا په کم انسان کې وي بس پوه شه چې دا بد اخلاقه دی. زه پکې تاسو ته یو 11-12 علامات ذکر کوم. یو دا چې بد اخلاقه انسان همیشه سختي کوي، هیڅ چا سره په نرمۍ باندې خبرې نه کوي، حالانکه په دې سره بې اتفاقی پیدا کیږي، د شیطان تابعداري راځي او داسې کس حق هم نه قبلي. دویم دا چې بد اخلاق انسان همیشه ترشتندي وي، هیڅ چا سره په خوشحالۍ باندې نه میلاویږي بلکې نورو ته د غصې په حالت کې ګوري، او دا صفت په انسان کې د تکبر په وجه باندې پیدا کیږي. دریم بد اخلاق انسان ډیر زر غصه کیږي. او سلورم بد اخلاق انسان ډیر متکبر وي، نور خلکو پر استهزاء او ټوکې کوي او نور ته غلط نمونه اخلي. او پنځم دا چې بد اخلاق انسان چې خلکو ته سخت خبرې کوي، خلک رټي، نو دې پکې ډېره زیاته مبالغه کوي، ډېرې زیاتې خبرې ورته بیا کوي. او شپږم په بد اخلاقه انسان کې غیبت، چغلخوري، جاسوسي، چاپلوسي، بدګماني، د رازونو ښکاره کول، خلکو ته صله رحمي کټ کول او نور ډېر بد صفتونه په ده کې پیدا کېږي. اووم دا چې بد اخلاقه انسان د چا غلطي هیڅ کله نه معاف کوي او نه د چا عذر قبلوي بلکې بدل اخیستو کوشش کوي. او اتم په بد اخلاقه انسان کې حسد، کینه، بې حیایي، د بې وقوفو خلکو سره ډېر ناسته پاسته په ښکاره باندې ګناهونه کوي. او نه هم بد اخلاقه انسان بخیل وي، هېڅ چا ته څه نه ورکوي، او که چا ته څه ورکوي نو بیا ورته احسان زباتي، بیا ورته هغه یادوي. او لسم بد اخلاقه انسان وعده خلافي کوي، دروغ وایي، د تکبر په وجه باندې په خپل نسب باندې فخر کوي، بېادبي کوي، د مجلس د آداب او خیال نه ساتي. یولسم دا بد اخلاقه انسان د والدینو سره بد اخلاقي او بد معامله کوي،
طبيبي سره بد جون تیرې بد سلوکی ور سره کوي سختی ور سره کوي تخپلو خادمینو نوکرانو ګاونډیانو سره هم بد اخلاقی کوي او دولسم دا چې بد اخلاقه انسان نورو ته ډیر تکلیف رسي د خیر کارونه لږ کوي دروغ وي فضل ډیر خبرې کوي عملی کار لږ کوي هیڅ چا سره نیکی نه کوي او ډیر بے صبر انسان وي دا او ډیر ناشکر وي په خپل تقسیم باندې راضي نه وي پاک دامنې او مهرباني دا پکې لګي پاک دامنیم پکې نه مهربانیم پکې ډیر لګي په خلکو باندې لعنت وي او کنزل کوي کنزل نن وګورو عزتمندو په اکثریت خلکو کې دا علامات شته ولی بد اخلاق دي نن سبا خوش اخلاقی په ډیر لګو خلکو کې دا الله پاک ته مونږ او تاسو ټول د بد اخلاقۍ نه اوساتي رب ذوالجلال ته مونږ او تاسو ټول ته خوش اخلاقی نصیب کړي